زما محترم ملګرو، الله تعالی دا علما د ځمکه باندې زمونږ او ستاسو دپاره یو رحمت پیدا کړی دی او یو نعمت الله تعالی را لېږلی دی. د انبیا علیهم الصلاة والسلام سلسله ختمه شوې ده او د انبیا علیهم الصلاة والسلام وارثان دا علما ګرځېدلي دي او وارثان هم په مال او دولت کې نه دي ګرځېدلي، وارثان هم په دراهم او دنانیرو کې نه دي ګرځېدلي، بلکې دا صرف په علم کې او دا په تبلیغ کې او دا د دین کار رسول او احکام رسولو کې دا د دغې انبیا علیهم السلام وارثان دي. زما محترم ملګرو، د دې وجې نه زموږ اکابر علما یو میدان هم نه دی پرېښی، څنګه چې انبیا علیهم الصلاة والسلام یو میدان نه و پرېښی، دقه شان زموږ علماو یو میدان هم نه دی پرېښی. که هغه د کفارو سره په سنګر کې جنگ دی او جهاد دی، نو الحمدلله علما او د علماو ملګري هلته کې د کافرانو سترګو کې سترګې ورکړي دي او د باطل سترګو کې سترګې ورکړي دي. او که د مدرسو میدان دی د درس و تدریس، نو الحمدلله علماو دغه میدان هم نه دی پرېښی. نن چې ستا بچی حافظ جوړېږي او ستا بچی نن قرآن خان جوړېږي او نن ستا بچی عالم جوړېږي، نو دا الحمدلله د دغې علماو برکت دی. نن چې ستا په کورونو زما کورونو کې د قرآن اوازونو د قرآن تلاوت کېږي، نن چې ستا او زما په محلو کې د الله اکبر چغې والي کېږي، نن الحمدلله چې زما او ستا بیبیانې حلالې ګرځېږي، نن الحمدلله چې زما او ستا په مړو باندې جنازې کېږي، نو دا د دې علماو برکت دی. ټول وایي الحمدلله. او زما محترم ملګرو، که د تبلیغ میدان دی، نو هغه هم علماو نه دی پرېښی. علما که په دغې میدان کې نو عوام ورونه تبلیغ نشي کولی، ځکه د تبلیغ په شرایطو کې یو شرط دا دی چې هغه به عالم وي. نو نن الحمدلله که عام ملګري بسترو کې ته اچولې ده، د دغې علماو د برکت یې اچولې ده او د دغې مولانا زکریا رحمه الله او د مولانا محمد الیاس رحمه الله د برکت یې اوږې ته هغه بستره اچولې ده. او نن الحمدلله که د آل یهودو هنودو په سترګو کې سترګې ورکړي دي او نن زمونږ مدارس یې بچ کړي دي او نن قادیانانو ته په میدان کې ولاړ دي، نو هغه هم الحمدلله د مفتی محمود فرزند انجمن مولانا فضل الرحمن ولاړ دی او د هغه ملګري الحمدلله ولاړ دي. نو نن په سیاسي میدان کې هم علما ولاړ دي او سیاست هم هغوی د کورسۍ دپاره نه کوي، هغوی سیاست د الهي کلمت الله دپاره کوي، هغوی سیاست د باطل د مقابلې دپاره کوي، هغوی سیاست د مسجد او د مدرسې د تحفظ دپاره کوي، هغوی سیاست زما او ستا د بیبي د سر باندې د لوپټې او د بورقې اچولو دپاره کوي، هغوی سیاست هم الحمدلله زمونږ د عزت دپاره کوي او هغوی سیاست هم الحمدلله د تحفظ ناموس رسالت دپاره کوي. الحمدلله ډېر خلک به دا خبرې کوي چې دغه علما دې میدان سیاست ته راوتي دي، نو دوی کورسۍ دپاره راغلي دي. خو زه دغې خلکو ته وایم چې کورسۍ دا مطلوب نه ده، کورسۍ الحمدلله په هر ځای کې ملاویږي، خو د دغې کورسۍ چې کوم مقصد دی او کوم مطلب دی، هغه مقصد او مطلب ته روا دغه دپاره دی راغلي دي. نن زه په پاکستان کې اسلامیه جمهوریه پاکستان چې د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی، په دې ملک کې نن د جومات د روانولو فیصله جج کوي او زما حکمران خاموش ناست دی، زما وزیران خاموش ناست دي او جج دا فیصله کوي چې دا جومات پرې روان کړی شي او د دې جومات په ځای دې د لوبو ګراونډ جوړ کړی شي. نو زه دغې جج ته وایم او زه دې حکمران نه دا تپوس کوم چې تاسو په اسلام آباد غونډې کې هغه ځای کې تاسو د مندر هغه منظوري ورکوئ دیندوالو او مندر جوړوئ، هغې له پیسې ورکوئ او د سیکانو د ګردوارۍ دپاره ځمکې الاټ کوئ، هغه اسم نه خو د مسلمانانو جوماتونو روانوئ. موږ چرې هم
داسې حکومت دا خبرې نه منو موږ که حکومت منو نو هغه حکومت منو چې د الله او د الله د رسول په نظام باندې روان وي او چې کوم د انګریز تالیست وي یا د یهودو تالیست وي او یا د قادیانانو پیروکار وي نو انشاءالله په دې میدان کې به موږ د هغې سره تر آخر وخته پورې جنګېږو که خیر انشاءالله او زه دې قوم ته شاباسۍ ورکومه او دې قوم ته داد ورکومه چې نن تاسو په بلدیاتو کې دغه خلکو ته په مخ باندې څپېړه ورکړله او ښودله ورته چې انشاءالله د KPK علما خصوصا او د پاکستان عوام عموما دا مذهب پسند خلک دي او د علماو سره ولاړ دي او انشاءالله په 2023 کې به هم بیا د عوام د علماو سره انشاءالله ودرېږي او دغې باطل خلکو ته به شکست ورکوي که خیر دي نن فردوس احمد مولانا مدرسه جوړه کړې ده ستا او زما بچي پکې حافظان عالمان جوړیږي دا د ده خپل ځان لپاره نه ده جوړه کړې دا د الله د دین د اشاعت لپاره جوړه کړې ده ستا او زما د بچو د علم لپاره جوړه کړې ده خو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ حکومت سره د مدرسو پیسې نشته د جوماتونو پیسې نشته دی د مرکزونو پیسې نشته د خانقاګانو پیسې نشته دی او د کلبونو پیسې شته دی زه نن مولانا فردوس احمد هم یو بل ور دبی پیسې چاندې غواړي هر محتمم پیسې او چاندې غواړي او هغه خلکو نه سوالونه کوي د خلکو بچو ته علم او دین هم ښیي او زموږ حکومت خاموش دی نو زه دا ډېر افسوس سره یم عوامو چې حکومت یې نه جوړوي او د حکومت اهلکار یې نه جوړوي نو انشاءالله دا مدرسې به مونږ آبادو که خیري خوښه هم نه که نه خوښه لاس پورته کې زما محترم ملګرو مونږ به دا مدرسې آبادو مونږ به د دې طالبانو عالمانو خدمت کوو مونږ چې د دې څه ضروریات دي او دا به د الله مونږ شکر وباسو چې زمونږ مال الله په مدرسه کې قبول کړي زمونږ مال په عالم ولګېږي زمونږ مال په طالب ولګېږي زمونږ مال په مجاهد ولګېږي زمونږ مال د دین لپاره ولګېږي دا به مونږ د الله د دغې نعمت شکر وباسو او د الله د دغې احسان به شکر